د ښځې او د خاوند د محبت دپاره او دغه رنګې د محبوب د منا وهلو دپاره ډیره زیاته زبردسته او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در رب کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې، الله پاکم خوشاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډیره زیاته زبردسته ده او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده، ځکه چې د دې تعلق د دوو خاندانونو د صلح سره دی. که چېرته زما په وجه باندې، که چېرته ستاسو په وجه باندې دوه خاندانونه دا روغ شي، دا ډیره زیاته غټه خبره ده زما او ستا لپاره. یاد ساتئ چې دا وظیفه ځان سره مخکې شیر کړئ. زموږ هغه وروڼه خویندې چې هغوی خپل منځ کې نه لګي، واده یې شوی دی، 2 کاله شوي، 3 کاله، 15 کاله، یو بل څه خبرې نه کوي. نو دا هغوی ته ورسوئ چې هغوی دا وظایف وکړي. الله پاک به د هغوی په منځ کې اتفاق، اتحاد او دغه رنګې محبت دا پیدا کړي. که چېرته ښځه او خاوند داسې وي چې یو بل سره یې جګړه کړې وي، یو بل سره مناویږي نه او دغه رنګ یو بل سره خبرې کوي، نه ښځه را غواړي چې د سره زه خبرې وکړم، نه سړی غواړي چې د سره خبرې وکړم. د هغې دواړو منځ کې د صلح لپاره ډیره زیاته زبردسته او ډیره زیاته پاورفل وظیفه ده. یاد ساتئ چې کوم ښځه او خاوند دا وظیفه یو پرې وکړي او دغه رنګې په هوږ څیز باندې دم کړي او دا دواړه وخوري، د لیلا او د مجنون مثل محبت وي. د هغوی محبت په یو قسم لا د دوی محبت پسې دا ډیر زیات کم او بیکاره راځي. دومره پاورفل وظیفه ده. نو دغه رنګ محبوب د چا نه خفه شوی وي د هغه د راضي کولو دپاره او هغه نه مناویږي، نو د هغوی دپاره ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته اعلی وظیفه ده. نو راځئ چې زه وظیفې طرف ته. نن زموږ وظیفه دا ده چې د ښځې او د خاوند د اتفاق پیدا کولو دپاره او دغه رنګې د هغوی منځ کې د محبت راوستلو دپاره ډیره زیاته زبردسته وظیفه ده. وظیفه داسې ده چې موږ به د ورځې 1000 پیرې یا ودود ووایو، بیا 3 پیرې درود شریف، بیا 1000 پیرې یا ودود، بیا درود شریف 3 پیرې. بیا د هغې نه بعد دعا وکړو. خو چې کله موږ دعا کوو دغه رنګ کله موږ یا ودود وایو، د محبوب چې کوم تصویر دی دا مخې ته راولو. انشاءالله العزیز که ستا محبوب سات سمندر پار وي، بیا به هم د هغه په زړه باندې محترمو دا اثر کوي. دغه رنګې که په هوږ څیز باندې دم کړی شي او په چا باندې وخوري، انشاءالله العزیز ډیر زیاته زبردست او اعلی محبت ته پیدا شي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.